دا بني اسرائیل شو يهوديان اصل کې د یعقوب علیه السلام اولاد دي او دا اسرائیل اسرا دا عبد ته ویل شي بنده ته او ایل الله ته ویل شي په عبرانی ژبه کې نو اسرائیل عبد الله د اسرائیل معنی څه ده عبد الله یعنی د الله بنده او دا لقب د حضرت یعقوب علیه السلام د یعقوب علیه السلام لقب اسرائیل نو بنی اسرائیل د اسرائیل اولاد یعنی د الله د بنده اولاد یعنی د یعقوب علیه السلام اولاد د بنی اسرائیل د یعقوب علیه السلام اولاد دي د یعقوب علیه السلام 12 زامن 12 ابراهیم علیه السلام 2 زامن اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام بیا د اسحاق علیه السلام زوی حضرت یعقوب علیه السلام بیا د یعقوب علیه السلام 12 زامن یو بک یوسف علیه السلام یو بنیامین دا 12 زامنو د یعقوب علیه السلام دا هغه 12 زامنو یو ار یو زوینه یو خاندان جوړ شو یو وړله جوړ شو نو 12 خاندانونه دا د دینه جوړ شو نو الله فرمایي چې دا مونږ په 12 خاندانونو کې جدا جدا تقسیم کړل دا د وادي تیه هغه واقعیا بیانې سوره بقره کې بیان شوی دا چې کله دی په وادي تیه کې نظربند وو نو دی د موسی علیه السلام نه د اوبو طلب وکړو نو الله موسی علیه السلام ته د خپل عصا د غټل را پرې ده چې غټل را پرې هم دا غن دولس چې دی روان شو نو هرې قبیله خپل چینه پیژندلوم او د خپل چینې نه به لوخي هم ډکول او خپل به تسکلیم ولامبل به من دا خوږ تورنجبین وته وي د چینه په شان د خوږ سیز بو هغه په دې سار را پاسې هغه په کوم د شپې را ورېدلو دی به ټوله خړو به او سلوا مړزان بازوی چې تکړی مړزان بول راتل او بازوی چې دی به خواته به ګرځېدل دی به رانیسل او ځان له بهلالول او پخول نو دا قسمه نعمتونه د ابو دي کې په دې باندې الله کړو او د سوري د بارو په الله سپینه وریاز راوستا نو غسپینه وریاز به تیارم نه جوړوله په دې باندې به سوري هم کو دې دغه حضرت موسی علیه السلام دی چې کله پورې وتل موسی علیه السلام د الله حکم وکړ چې کومه عمالقه د شام پزمک آباد دي دې سره jihad وکړي د خپل ځمکه ته واخلي نو دین تیارې د قوم عمالقه مضبوط کومو نو دی موسی علیه السلام ته فذهب انت وربك فقاتل انها هنا قاعدون تا اوس رب د jihad وکي او مونږ دلته کې پاتې کیدونکي مونږ بدل تناس شو نو الله وی ناس پې نو دی په وادي دی کې نظر بن شو څنګه نظر بن شو چې دی بکلا شام طرف روان شو یا مصر طرف ته روان شو دی بتل تل نصان تر مخام ور به سفر کو چې مخام بشون د کم ځنه روان شو بیا بلته کې ناس اصل وی ښکار دی په تک کې باندې چې دی دا خبره کړي چې فذهب انت وربك فقاتل انها هنا قاعدون تا اوس رب د jihad کوي او ستا رب د دغې سره او جنګيږي او موږ دلته ناس خو الله وی ناس پې نو وادي دی کې چې کوم سلوي ښکار نظر بن اوساتل نو چې کله موسی علیه السلام وفات شو هغه نه وروسته یوشع علیه السلام دا ډومبې د موسی علیه السلام ملګری بیا ته الله پیغمبري ورکړله نو د په سرپرستۍ کې بیا دی jihad وکړو او د شام ځمکه د قوم عمالقه نه آزاد کړله او شام چې کوم دی فتح نو دی د دوه قسمه خوراکونو نه تنګ شو نه منو د سلوان الله ته عرض وکړو چې الله پاکه موږ د دې نه تنګ شوي موږ له پیاز پکار دي اوږه پکار ده ساګ پکار دي دا پکار دي دا پکار دي کما کړو موږ هم پلان جو واړو تیار خوراک پوته ملاوېدو بس پیاز ولا راتلنو نو بس الله وته کدا خار ته کوشه خو توبه وباسه ځکه دا الله نعمتو تیار خوراک په کوم دې ملاوېدو تیار جامې د ماشوم سره پیدا شوې چې سره ماشوم لوېدو جامې به سره لوېدلې او هر قسم نعمتونه به الله کړو نو دې هغه ناشکری وکړه نو دې دوی چې تاسو ناشکری وکړه اوس د کار کوي چې د لاندې خار ته کوزيږي نو حتوتن وای چې الله مونږه خطا کړی دا الله زموږ مغفرت وکړي مونږ زموږ بخنه وکړي نو دا دسیو چې دی ګل را کوزیدلو دی وی حنطه فی الشعير دی الله دی حنطه وای دی وی حنطه فی الشعير دی غنم په وګوږي غنم په وګدا خبرې کول او بیا ته الله وی چې کله د خار ته داخليږي بیت المقدس ته نو سجده کوونکی داخل شي په دروازه باندې نو دی په دې کوناټو باندې بشا باندې ور داخل شو چې کله دسي عمل وکړو خندنی وکړو د الله حکم پوری مسخره وکړلې نو الله په عذاب نازل کو طاعون او د سار نواله تر ماسپهینه پوری په دغه ټیم کې او 1000 کسان په بنی اسرائیل کې مړ شو الله په عذاب راوست نو په دغه ګستاخی د دي چې دی د خاطر چې کوم دی الله د سجده کوونکی داخل شي
او دوی په شا باندې داخل شو الله ته حدوه وایي دی حدوه وي الله خفه شو او د بر نبی طاعون عذاب راولېږو سارنواله مصبوحینه پورې 70000 کسان دا پکې مړه شو